أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پرون چې د پرونی سبق پروت زبر پرون پروت زبر ختم شو. صحیح ده. نو پروت زبر کې چې مونږ کومې خبرې کړې وي چې زبر زیر پیش ته څه نوم ویلی شي او پروت زبر کومه نښه ده دې ته څه نوم ویلی شي او دا په کوم ځای په حرف په کوم ځای باندې راځي او جوړ او روان به څنګه وایو. بیا موږ مشکل حرفونه پکې مو وی بیا د هغې مشق چونکې موږ وکړو. صحیح شوه. پای کې موږ دوه خبرې کړې وي چې جټکه بول نه ورکو او راکاږو به نه. صحیح شوه. ټیک د مرګر ټیپ ټیپ د سره کوي چې دا ټیپ ټیپ ډیر وشي چې دغه راشي مرګر ډیر راشي. ها نو بیا پرونی سبق چې هغه مونږ ویلو سبق نمبر چې پروت زیر. صحیح شوه. نو تاسو ته ما ویلي زیر او زبر، زیر د لاندې او زبر د پاسې. صحیح ده. نو تاسو ته دلته دا نښه درکړې ده، تاسو ته وایي دې نښې ته پروت زیر ویلی شي. لکه څنګه چې هغه یوه نښه وه هغې ته پروت زبر ویلی شي، دلته دغه شان دې ته پروت زیر ویلی شي. صحیح ده. نو پروت زیر. بلال تاب زه جرمانه کوم ته څو ورځې نه راغلی. ها دې نښې ته پروت زیر ویلی شي. ته ما اډمن کړی چې کسانو چې ته وراخېجه وخت. صحیح ده. ها نو دې نښې ته څه ویلی شي؟ پروت زیر ویلی شي. دا کومه نښه چې تاسو درکړې ده د حرف د لاندې، لکه مثال له دې با د لاندې دا یوه نښه دې ته څه ویلی شي؟ پروت زیر ویلی شي. که مثال دا موږ بیا وروسته پسې ولاړ زیر راځي، دو زیر راځي، نو تاسو به دا یادوئ چې دا یو چې دی دا پروت دې ته پروت زیر ویلی شي. صحیح ده. نو پروت زیر همیشه د حرف د لاندې وي. دویمه خبره شوه. پروت زیر همیشه د پاره د حرف د لاندې وي. پروت زیر. صحیح ده. پروت زیر د همیشه د کوم ځای وي؟ د حرف د لاندې وي. سیټ ته، چپ سیټ ته، ښي سیټ ته، بره پاسه دلته نه وي، صرف کوم ځای وي؟ د لاندې وي. او با زیر د دې جوړ دی او بي د دې روان دی. صحیح ده. دا دوه درې خبرې شوې. بیا به موږ دا خبره کړې وه چې په پروت زبر کې څنګه ویلی و چې جټکه به ول نه ورکوو او راکاږو به نه. نو دغه شان په پروت زیر کې به هم موږ جټکه نه ورکوو او راکاږو به نه. نو د دې ځای نه والا د ضاده پورې موږ ویلی خو بیا به راته ووایم که تاسو ته ما ویلي هر یو کس ته مثال هر څنګه اسان وي. که داسې اوس اسان وي څنګه چې موږ وایو لکه حمزه زیر ای ای، با زیر بی بی، تا زیر تی تی، ثا زیر ثی ثی، داسې ورته اساني. او که جوړ او روان ورته اساني لکه حمزه زیر د دې جوړ دی او ای د دې روان دی، با زیر د دې جوړ دی او بی د دې روان دی، تا زیر د دې جوړ دی او تی د دې روان دی. صحیح ده. او که داسې ویلی شي حمزه زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، خو د په آخر کې اواز د دې دپاره وایو چې تا ته د حرف د اواز پته لګي چې ته حرف منګه د حرف نه دې حرف نه، لکه مثال په طور د با نه چې کوم اواز راوځي د دې روان به څه راوځي؟ نو با زیر بی بی د دې سره د دې سره د دې روان راوځي. صحیح ده. جوړ او روان. با زیر د دې جوړ دی او بی د دې روان دی، نو دې بی روان شو. بیا موږ کته په سبق کې وایو که مشق چې دی نو په هغې کې موږ بیا وایو چې زیر به موږ روان څنګه وایو، جوړ به څنګه وایو. لکه موږ په پروت زبر کې دا جوړ دا لکه مثال په طور چې روان وایو لکه بصره، عبسه، خلقه، عدله، حسده. صحیح ده. نو دا روان دی. صحیح ده. او جوړ چې موږ یو یو حرف جوړو او د هغې باندې وایو د هغې اواز روباسو هغې ته جوړ ویلی شي. صحیح شوه. نو موږ د دوه د پورې دا ویلی. نو دا به زه تاسو ته زر زر ووایم. حمزه زیر ای ای، با زیر بی بی، تا زیر تی تی، ثا زیر ثی ثی، جیم زیر جی جی، حا زیر حی حی، خا زیر خی خی، دال زیر دی دی، ذال زیر ذی ذی، را زیر ری ری، زا زیر زی زی، سین زیر سی سی، شین زیر شی شی، صاد زیر صی صی، ضاد زیر ضی ضی. صحیح شوه. اوس په موږ چې دی د دې نه مخکې مخکینی سبق وایو. صحیح ده. مخکینی سبق سره طا زیر طی طی، که جوړ ډول ته به داسې ووایم کوم چې موږ وایو، بیا به راته د قارچې په طرز باندې ووایم. صحیح ده. جوړ او روان به دواړه بیا ووایو. ضا زیر ضی ضی، عین زیر عی عی، غین زیر غی غی، فا زیر فی فی، قاف زیر قی قی، كاف زير كي كي،
لام زير لي ميم زير مي نون زير ني واو زير وي ها زير هي همزة زير اي یا زیر ی صحیح شوه. نو په دې کې به تاسو صرف او صرف چې د کم حرف د کم دی نه ادا کېږي د مخرج خیال به ساتئ چې مخرج مونږ ویلو چې مثال به طور طا د کم دی نه ادا کېږي، ضا د کم دی نه ادا کېږي، عین د کم دی نه ادا کېږي، خین د کم دی نه ادا کېږي، فا قاف کاف دا ټول حرفونه تاسو ته مونږ په مخرجونو کې ویلي دي. صحیح ده؟ نو د هر حرف به خیال ساتئ چې د خپل مخرج نه ادا شي. اوس په جوړ او روان داسې وایو لکه طا زیر د دې جوړ دی او طی د دې روان دی، ضا زیر د دې جوړ دی او ضی د دې روان دی، عین زیر د دې جوړ دی او عی د دې روان دی، غین زیر د دې جوړ دی او غی د دې روان دی، فا زیر د دې جوړ دی او فی د دې روان دی، قاف زیر د دې جوړ دی او قی د دې روان دی، کاف زیر د دې جوړ دی او کی د دې روان دی، لام زیر د دې جوړ دی او لی د دې روان دی. بلال دالک چوت کا. میم زیر د دې جوړ دی او می د دې روان دی، نون زیر د دې جوړ دی او نی د دې روان دی، واو زیر د دې جوړ دی او وی د دې روان دی، ها زیر د دې جوړ دی او هی د دې روان دی، همزه زیر د دې جوړ دی او ای د دې روان دی، یا زیر د دې جوړ دی او ی د دې روان دی. صحیح شوه. نو دای جوړ او روان شو. صحیح ده؟ او کو مثال به تور تا ته داسې اساني چې جوړ او روان سره نشي ویلی صرف د غلط اساني نو اقا شانتیم آسان دی، څه مسله نشته دی. صحیح ده؟ کله که مثال داسې وایي چې طا زیر طی، ضا زیر ضی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ها زیر هی، همزه زیر ای، یا زیر ی. صحیح ده؟ که داسې ته اساني او که دې سره په اخر کې اواز روباسي د ټول نه بهتره طریقه دا ده چې داس په اخر کې ورسره سړی اواز روباسي. نو چې بیا ته مثال دوه حرفونه درې حرفونه یو ځای کوي نو تا ته بیا څه مسله نه جوړوي. صحیح شوه؟ لکه طا زیر طی طی، ضا زیر ضی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ها زیر هی، همزه زیر ای، یا زیر ی. د دې پوره دی که دا مشکل حرفونه بس ویم مرګري کمنټس وکړه یا میک کولاو کړه. زم دا وزن چې پوره ګورم نو زه خو تاسو ته یم چې پوره دی ووایه وایي ووایه دوه مرګري وایي ووایه بل مرګری ووایه بسم ها مشکل حرفونه څوارلس دي هغه دا دي مشکل حرفونه څوارلس دي. مشکل په دې باندې دي لکه مثال په طور طا او طا دا دواړه د یو ځای نه ادا کېږي خو چې فرق پکې صحیح ده چې فرق پکې چې مثال په طور موږ ته ثا سین او صاد ثا جدا ادا کېږي سین او صاد جدا ادا کېږي. صحیح ده چې موږ ته په دې کې فرق دا یو شانتي حرفونه دي چې موږ ته پکې صحیح فرق دي. صحیح ده تا زیر تی طا زیر تی که داسې ورسره ویلی شي بهتر ده که داسې ورسره نشي ویلی نو صرف د برې په شانتي به ووایې تا زیر تی طا زیر طی ثا زیر ثی سین زیر سی صاد زیر صی ذال زیر ذی زا زیر زی. ګورئ دا ذال او زا کې به موږ فرق کو. ذال چې دی که مثال په طور موږ زیر وایو که نه زیر او زبر نو په دې کې زا ده لکه مثال دا زبر شو او دا زیر شو. صحیح شوه نو په دې کې دا لومبی چې دا زا ده. صحیح ده نو دا زا زبر به موږ لکه مثال موږ وایو ذال زیر به دا زیر به وایو زیر به له جیب به سر نه وایو دا ذال به له جیب به سر وایو او زیر به بیا کلک وایو لکه ذال زیر ذی زا زیر زی و زا او زیر یو شانتی دي زا زیر زی. صحیح شوه
ضاد زير ضي ضي، ضاد زير ضي ضي، همزة زير إي إي، عين زير عي عي، ها زير حي هي، حا زير حي حي، فا زير في. صحیح شوه؟ نو دا شو مشکل حرفونه. تاسو ته ما وی بهتر دا ده چې انسان د دې سره چې د دوه حرفونه کم دي د دې روان وسره مو وي. لکه مثال تا زیر تی، طا زیر طی تی طی، ثا زیر ثی، سین زیر سی، صاد زیر صی ثی سی صی. صحیح شوه؟ ذال زیر ذی، زا زیر زی ذی زی، ضاد زیر ضی، ضا زیر ضی ضی ضی، ضاد ضاد زیر ضی ضی، ضا زیر ضی ضی. دا یو د جبې د ګسې ډړې او دا یو د جبې د سر نه. ضی ضی. همزه زیر ای، عین زیر عی ای عی، ها زیر هی، حا زیر حی هی حی، فا زیر في. صحیح شوه؟ مشق بس یو کر هویم. لا اله الا الله. ها اوس به مونږ وایو د پروت زیر مشق قاف، مشق قاف وایو. صحیح ده؟ مشق. صحیح ده؟ نو د پروت زیر او زبر مونږ چې کم زبر ویلې او زیر، نو دا دواړه به بس مونږ یو ځای کېږي. صحیح ده؟ په دې مشق کې به دا یو ځای کېږي. هلته که تاسو خیال کړی مونږ ته صرف زبرونه راوستي. صحیح ده؟ نو دلته به مونږ ته صرف څه راولي؟ زبر او زیر راولي، بل حرف بل حرکات به نه راولي، حرکت په بل نه راولي. چې بیا مونږ پروت پیش وایو نو بیا به زبر زیر او پیش په مشق کې وایو. صحیح ده؟ نو اوس مونږ هلته ویلو چې پروت زیر او پروت زبر، چې دې کې به د دوو خبرو خیال ساتو، یو به دې له جټکنه ورکو او یو به یې راکاږونه. نو دغه شان په پیش کې هم دی. صحیح ده؟ دا خبره په پیش کې هم ده. دا تاسو یاد ساتئ چې یو زبر یو زیر او یو پیش کې به مونږ دو خبر یاد ساتو، دې له به جټکنه ورکو او راکاږو به نه. صحیح ده؟ نو اوس که مثال به طور هلته چې دی مونږ پروت زبر صحیح مشق کړی. صحیح ده؟ او اواز جوړ او روان خاروړي. صحیح ده؟ ها صحیح شو؟ ها نو هلته کو مثال به طور مونږ جوړ او روان چې دی هغه صحیح کړی. صحیح ده؟ نو دلته به اوس مونږ ته جوړ او روان دواړه صحیح. خو په دې کې به د یوې خبرې خیال ساتئ چې د طوا مثال به طور یو حرف دی وي طوا، بیا دې سره فا مرګري کړه، نو دا دواړه به یو ځای کوي. بیا دې سره دریم حرف مرګري کړو بیا به درې ونه یو ځای کوي. صحیح شوه؟ دغه شان چې کتاب قرآن مجید کې تاسو ته د مشکل نه مشکل حرف وي، نو ته چې یو حرف بیا دویم سره مرګري کوي، بیا سره دریم مرګري کوي، بیا سره څلورم یو حرف وي او سره مرګري کوي، نو ان شاء الله چې تانه په قرآن مجید کې یو حرف غلطيږي نه. صحیح ده؟ نو اوس به مونږ وایو طا زبر طه طه، فا زیر في، نو طا او في به یو ځای کوو. طا في زر به وایو، طا في به نه وایو. څه به وایو؟ طا في. نو طا في دا في به هم نه راکاږو او طا ولې چې مونږ تاسو ته ویلو چې پروت زبر او پروت زیر به مونږه څه کوو؟ راکاږو به نه. طا في به نه وایو. طا في، طا زبر طا طا طا، فا زیر في طافي طافي. طا کوم دی نه ادا کېږي؟ د جبې د سر او بره مخامخ د دوو غاغونو د ویښونو نه. او فا د کوم دی نه ادا کېږي؟ د جبې د سر د لاندې شونډې د خېټې او بره مخامخ د دوو غاغونو سرونو نه. طا زبر طا، فا زیر في طافي، قاف زبر قه طفيقه طفيقه طفيقه. غلط. صحیح ده؟ څنګه به وایو؟ طفيقه. صحیح شوه؟ پروت زبر، پروت زیر او پروت پیش، دا درې ونه حرکات چې دي دا به مونږ زر وایو. لکه مثال راکاږلو کوشش به نه کوو چې دا مونږ اوږدو. صحیح ده؟ که مثال به طور مونږ داسې وایو طا زبر طا، فا زیر في طافي یا طافي یا طفيقه، نو دا سره غلط دی. صحیح ده؟ نو څنګه به وایو؟ طا زبر طه، فا زیر في طافي، قاف زبر قه طفيقه. صحیح ده؟ فا زبر فا، لام زیر لي فلي، ميم زبر ما،
فلما فلما صحیح شوه فلما فا زبر فا لام زیر لی فلی میم زبر ما فلما فلیما بنوایو یا بفالما نوایو یا فلیما نوایو صحیح ده نو درې وانه حرفونه چې دي زبر زیر او پیش دلته په بل حال زبر او زیر دی نو دوانه به راکاږونه فلیما خویه به داسې وایو فلیما فلیما صحیح ده عین زبر ع میم زیر می عمی لام زبر لا عمل عمل عامل وعامل صالحا وعامل بنوايو سيدة عين زبر ع ميم زير مي عمي لام زبر لا عاملة سيشوى سين زبر س ميم زير مي سمي عين زبر ع سميع سميع الله سميع الله سميع الله نو سميع الله نه سميع الله سيدة سميعة سميعة سيدة شين زبر شا ها زير هي هذا مريض آخرنا ذاكيجي شين زبر شا ها زير هي شهي دال زبر دا شهيدة سيدة شهيدة 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 صحیح شوه نو اوس پر دې روان څنګه وایو توفیقه فلیما که تاسو ته جوړ او روان یو شان دي معلوم شي نو بیا به تا د مسله نه جوړیږي صحیح ده نو څنګه وایو توفیقه فلیما عمله سميعه شهیده صحیح شوه شهیده 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 دی نو بیا به دې پروت زبر سکو هغه اوچت کو صحیح شوه نو دا غلط دی صحیح شوه نو په دې کې تاسو ته ما وې د دوو خبرو په خیال ساتئ یو به کې د څه خیال ساتئ د جټکې خیال ساتئ جټکه به ولنه ورکوئ او یو چې دی نو یو به د راکاږلو خیال ساتئ راکاږئ به نه لکه ګورئ په دې حرف کې بیا راته وایم چې طا زبر طا که موږ ووایو چې طا زبر طا نو دا څه شی شو دا غلط شو صحیح شوه نو طا او پروت زبر پروت زیر او پروت پیش دا درې وانه حرفونه چې دي په دې کې به کوشش کوو چې بریګه به چې خویا وایو راکاږو به نه که موږ راکاږو نو دا بیا غلطیږي لکه ګورئ ورته طا زبر طا فا زیر فی طافي قاف زبر قا طافقه صحیح شوه فلیما یا فلیما دا غلط دی صحیح ده فلیما عمله سميعه شهيده صحیح شوه نو دغه ځای پورې پوره دی که نه اتفکر خو به انشاءالله بیا سبا ووایو نو اوس چې کوم ملګری او سبق اورول غواړي یا صحیح نو سوال کولی شئ یا د تجوید متعلق تاسو ته ما د تجوید متعلق کم چې مونږ قاعده وایو د دې قاعدې متعلق څوک سوال کوي یا سبق اورئ یا مثال ملګري کتی هغه به مونږ بر راوخیږو څه مسله باندې انشاءالله صحیح ده نو کم ملګری چې خواهشمن یې سبق ته اورولو نو میک کولاو کوي او سبق واوروئ مولوی صاحب تیر کوم زه مولوی صاحب تیر کوم زه او تیر کوایا فا زبر فا فازر في فافي قاف زبر قا فافيقا ايوه فا زبر فا لام زير لي فلي ميم زبر ما فليما عين زبر عين زبر ع ميم زير مي عمي لام زبر لا عميل ايوه ما شاء الله سين زبر س ميم زير مي سمي
أيوة. عين زبر ع أيوة. سميع أيوة. شين زبر ش مم. هازر هي شهي أيوة. أيوة. دال زبر د أيوة. شهيد. ما شاء الله. صحیح شولې قرأ لیکل. قارئ ده. ها نو ما شاء الله خولې لکه قاری سره تخکاری سبق دی سبقونه سو تلفظ دی خولي برابر دي. نو الته منګه دي ته تاسو ته ما د قاری سب چې تاسو وسوي مثال ته بوچ دی راکاږي نو دی آی حرف راکاږي لکه تاسو ته ما په دغه کې ویلو پړومبي مخ کې چې کم مثال دا ګوره د کم حرف سره چې لکه مثال دال شو ذال شو جیم شو سین شو شین شو صاد ضاد عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو صحیح شو. دا حرفونه چې دي نو دا بر درې او الف مقدار راکاګو دی وجه د هر یو حرف چې دی راکاګو بیا چې ورسته زیر ویلې یا زبر ویلې هغه راکاګل نه دی هغه کوله ماشاءالله کوله په طریقه باندې ویلې صحیح ده. نو د قشان هر مرګري کوشش کوي چې خپل سبق خپل مخرج چې دی د خپل حرف چې دی هغه د خپل مخرج نه ادا کیږي نو هغه سبق ډیره مزه کوي لکه ماشاءالله دی مرګري جوړي کوله هر یو حرف د خپل مخرج نه ادا کو. نو دا به د مثال به د باندې مهنت کړی هغه مهنت ته وجبه ان شاء الله تعالی که خیر د سبق چې تاسو وی واورید په خپل باندې نو هغه به دې تر رسیدلې. نو ار مرګري ته خواص دا دی چې ار مرګي د شان کوشش وکي او خپل سبق چې دی شرمېږي نه په شرمېدو کې څه نشته. ما تاسو ته ډومبم ویلو چې مثال دلته چې دی تاسو کم ناس یا زناسیم نو په دې کې یو مرګري به دي چې لکه زمون کلیوالي یا دغه جان پہچان والی هغه به ما پیژني نور بس وګمان نه پیژو سیدا مرګي راغی نو دې لکه نه مال دلې دی او نه من پیژندلې نه زم ما پیژنې نه زه پیژنم خو راغی دلته او سبق می کولاو کو خپل سبق واوره نو سبق تاسو واوره وای نو غلطیانی بدن او سبق هم نه اورول نو غلطیانی وتلو مشکله دي. سیدا مرګري کوشش دا